پاکستان کې د سلو انټرنیټ په وجه باندې د پاکستان د فریلانسرز په لکونو روپو تاوان شو او یو په انټرنیشنل سطح باندې ډیره غټه بدنامي شو، د پاکستان ډیره غټه بیزتی شو. فایور یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې باندې د پاکستان فریلانسرز خپل کار کوي جی ایله په کار ملاویږي د مختلف خلکو نه، د مختلف ملکونو نه، او دغه د پاکستان فریلانسر د خپل سکلز په ترو باندې دی له کار کوي جی. فایور یو داسې پلیټ فارم دی چې لکه فار ایگزامپل ټونه پیله په فایور باندې خبره کوو پاغې مو پویم، او بیا فایور د پاکستان حواله سره سلی کلی دي پاغې باندې هم خبره کوو چې یقینا تاسو اورئ نو حیران بشئ چې دا مونږ په څنګه ملک اوسېږو. فریلانسرز چې کوم دی په انټرنیټ باندې ای خلکو نه کانټریکټ اخلي، خلکو نه کار اخلي. فار ایگزامپل یو کس ته هغه ویډیو ایډیټر پکار دی، نو هغه په دې فایور باندې راشي ویډیو ایډیټر ځان له سرچ کی او هغه له بیا کار ورکړي چې مطلب زما دا یو ویډیو ده زه به تاله $10 درکم او دا ویډیو ماله ایډیټ کړي، زه به تاله $15 درکم او دا ویډیو ماله ایډیټ کړي، زه به تاله $20 درکم او زه به ته به ماله ویډیو ایډیټ کړي. نو د پاکستان ډېر فریلانسرز داسې دي چې په فایور کې ځان له اکاؤنٹ جوړ کړی وي او بیا یې پکې ګیګ جوړ کړي وي ویډیو ایډیټینګ سکلز. نو هغه له بیا د مختلف ملکونو نه مختلف خلک کارونه ورکوي چې ماله تصویر جوړ کا، ماله تمنیل جوړ کا، ماله ویډیو ایډیټ کا، ماله یو ایپ جوړ کا، هر قسم سکلز چې سره یې په فایور کې اکاؤنٹ جوړ کړي. نو اوس فایور والا لیکلي دي د پاکستان خلکو ده، د پاکستان فایور چې کم اکاؤنٹ هولډرز دي، د پاکستان چې کم فریلانسرز دي، هغې دپاره د فایور د طرفې لیکلی شوي دي چې تاسو د پاکستان د خلکو له کار مه ورکوئ، ځکه دی سره د سلو انټرنیټ ته او د سلو انټرنیټ په وجه باندې د ستاسو کار ډیلی کیدی شي. نو اوس دا میسج چې کوم دی ټولې دنیا له رسېدلی دی، ځکه فایور یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې دا ټوله دنیا استعمالوي. ځکه که زما زه یو کار کور غواړم او زه پخپله نشم کولی نو زه فایور ته لاړ شم چالو یم چې لکه د ما دا اسایمنټ ولیکه یا ماله دا ویډیو ایډیټ کا یا ماله دا تصویر ایډیټ کا یا ماله دا تصویر جوړ کا، نو زه به تاله دومره پیسې درکم. په فایور باندې د دنیا خلک اکټیو ناست دي هم دې کار دپاره او پاکستانیان. نو اوس د سلو انټرنیټ په وجه باندې ګوره د پاکستان څومره غلط ایمیج لاړو چې پاکستان کې انټرنیټ نشته. د انټرنیټ سلو په وجه باندې د ستا دا کار ډیلی کیدی شي. فایور ښه صفه الفاظو کې د پاکستان اکاؤنٹ هولډر ته مخامخ چې څوک د پاکستان فریلانسر له د پاکستان فایور والا ته سو خپل کار ورکوي، نو فایور والا ولا دا میسج پاپ اپ کی چې وروره ته خو دله کار ورکې خو که د ستا کار ډیلی شو د هغې ریسپانسیبل به فایور نه وي، د هغې ریسپانسیبل به تی ځکه پاکستان کې انټرنیټ نشته. دا فایور والا باقاعده د پاکستانیانو په فریلانسر چې کوم پاکستاني فریلانسرز دي د هغه د فایور په اکاؤنٹ باندې باقاعده دا میسج شو شوی دی. نو دا اوس وګوره څومره د پاکستان په دې او سلو انټرنیټ ولې دی په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. تاسو له معلومه ده د پاکستان حکومت چې کوم دی یو فایروال چې کوم دی هغه نصب کوي چې د هغې په ترو باندې به د پاکستاني چې څومره هم کانټینټس کریټر دي څوک ویډیو اپلوډ کوي، تصویر اپلوډ کوي، نو هغه به سکین کیږي باقاعده که د حکومت خلاف وي نو په هغه به ایکشن اخیستلی کیږي. او دغه فایور باندې 30 ارب روپۍ لګي وروره، دا په 30 ارب روپۍ باندې دا فایروال لګي فایروال ولا ویلی شي جی. اور دا به 31 اگست پورې کیدی شي چې کوم ما معلوماتو کیدی شي 31 اگست پورې د پاکستان په مختلف علاقو کې د خلکو انټرنیټ سلو وي. نو 31 اگست پورې فایور والا چې څومره هم خلک دي د هغې تاوانونه راځي په کروڑونو روپو په فایور باندې خلک د کروڑونو روپو مطلب ای په کار کوي، خلکو له وایي ته پیسې اخلي. مطلب زه اوس یو پوسټر جوړوم نو خو زه خپله نشم جوړلی فار ایگزامپل، نو زه به په فایور سرچ کوم پوسټر څوک جوړوي نو کې به زه وګورم د چا ریټ ښه وي هغه به ملکه ماله دا پوسټر جوړ کا، دا ریکوایرمنټس دي زما تصویران به ورولېږم خپل ډیټا به ورولېږم او ماله پوسټر جوړ کړي زه به هغه له پیمنټ وکړم او ماله پوسټر جوړ کړي. نو اوس دغه رنګ سکلز چې چا سره په فایور باندې کارونه کوي فریلانسرز ورله ویلی شي نو د هغې په لکونو روپو نقصان صرف اور صرف د سلو انټرنیټ په وجه باندې وشو. نو چې پاکستان کې چې بجلی لاړه پوه شه چې پاکستان کې که ګیس در باندې لاړو پوه شه چې پاکستان کې اوس پکې انټرنیټ هم دغه حال دی جي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.